خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام لومبنۍ بیبي ده. کله چې پیغمبر علیه السلام ته په غار حرا کې نبوت میلاو شو او د آیاتونو نازل شو، اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پیغمبر علیه السلام کور ته تشریف راوړو، پریشان دی، بیچین دی. خدیجه رضی الله عنها ورله تسلی ورکي، داد ورکي، کلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هرگز تاسو به الله پریشان نه کی، تاسو به الله ضایع نه کی، ځکه تاسو صله رحمي کوئ، د رشتې خیال ساتئ، رشتہ دارانو خیال ساتئ، د خلکو مدد کوئ، د بیکسو فقیرانو محتاجانو غریبانانو سره تعاون کوئ، د محتاجانو سهاره جوړیږئ، میلمنو باندې خوراک کوئ، د مسافرو خیال ساتئ، تاسو به چرته الله ضایع نه کړي. دا 1400 کاله مخکې د مکې په غرونو کې او د عرب په ریګستانونو کې د یو زنانه پیغمبر علیه السلام ته تسلی ده چې هغه د ټولو مؤمنانو مور خدیجة الکبرا رضی الله عنها ده. او کله چې بیا د وحی سلسله بنده ده، پیغمبر علیه السلام په لار باندې را روان دي چې وی کتل د ځمکې اسمان په منځ کې جبرائیل علیه السلام په کرسۍ باندې ناست دی. پیغمبر علیه السلام باندې هیبت رالی، کور ته رالی. خدیجه رضی الله عنها ته وی دسرونی دسرونی، ما باندې صادر واچوه، ما باندې صادر واچوه. او بیا د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام صادر اغوستی دی او آیاتونه نازل شو. جبرائیل علیه السلام راغی، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر. اے صادر اغوستونکې پاسه او دې خلکو ته زما عظمت، زما شان بیان کړه او دوی ته زما بړۍ بیان کړه، زما قدرتونه بیان کړه. ځکه په مکه مکرمه کې جهالت دی، د جهالت تیری دي، بوتانو ته سجدې دي. د بیت الله شریف نه غیر چاپېره 380 بوتان پراته دي. په بیت الله شریف کې د مشرکانو 2 بوتان جوړ کړي، یو د ابراهیم علیه السلام په نوم، بل د اسماعیل علیه السلام په نوم. او بیت الله شریف کې بدن نه جواری کېده، نجومي به ناستو، پالونه به یې کتل. دې بوتانو ته داسې کڅوړۍ شان ځوړندې کړی وو، په هغې کې غشي وو، په بعضو غشي به لیکل شوي وو افعل، په بعضې به لیکل شوي لا تفعل، په بعضو به لیکل نو. چا به تجارت شروع کو، یا به څوک شام ته تلل، یا به چا چرته رشته کوله، نو دلته به رالو، نجومي له به پیسې ورکړي، ما له پال وګوره چې دې کار کې مې خیر دی او که خیر نه دی. نو هغه به کڅوړۍ داسې وړه کول او غشی به یې اوچت کړ، په یې به لیکلي افعل، نو زه دا کار وکړه، لا تفعل، نو دا کار مه کوه. خالی غشی به رووت، نو ورېږه دوباره یې درله ګورو. خلکو له به دا تاثر ورکو چې دې ځای کې به ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نعوذ بالله خلکو له پالونه کتل. نو دا د جهالت تیری وي، بار به خلکو ژوندۍ لوڼه ښخولي. واذا بشر احدهم بالانثى، یو کس به بل ته پیغام ورو، خبر خو نسته، لور شوه، ظل وجهه مسوده، د ده رنګ به تور شو، وهو کظیم، د غصې نه به ډک شو، یتوارا من القوم، د قوم نه به پټ شو، من سوء ما بشر به، دا دومره خراب اواز را باندې وشو، ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. اوس به د بېعزتۍ زندګي تیرو او که نه دا لور ژوندۍ په خاورو کې ښخه کړو. نو دا د جهالت تیری چې پلار به خپله لور ژوندۍ ښخولي. داسې وخت کې الله پیغمبر علیه السلام نبوت رسالت ورکړ او ای صادر اغوستونکي پاسه او خلکو ته زما عظمت، زما شان بیان کړه، خلک ما طرف ته راوبله. بیا پیغمبر علیه السلام خدیجه رضی الله عنها ته وفرمیل، یا خدیجه اطوی الفراش لا راحة لی بعد اليوم قد انقطع یوم النوم والراحه. خدیجه زما د بستره غونډه که، زما د راحت آرام ورځې ختمې شوې، د نن نه پس په ما ته راحت آرام نه میلاوي. مال الله ذمہ داری را کړه چې دې خلکو ته زما عظمت، زما شان بیان کړه. او حیران په دې من ادعو و من یستجیب، چاله دعوت ورکړم، څوک به مې دعوت قبول کړي، څوک به مې خبرې ته غوږ کېږدي، ځکه څوک اورېدو ته تیار نه. خدیجه رضی الله عنها هوښیاره بیبي ده او ورته فرمایي یا رسول الله انت اول من تدعو وانا اول من استجیب. یا رسول الله د ټول نه لومړی دعوت ما له راکړئ، زه به ستاسو دعوت واورم، زه به یې قبول کړم. دا ستاسو د تبلیغ او د محنت ابتدا شو، بیا به بارم داسې محنت شروع کړي. پیغمبر علیه السلام خدیجه رضی الله عنها له د اسلام دعوت ورکړو، هغه اسلام قبول کړو.
او چې کله هغې اسلام قبول کړ د دې د اسلام الله ته دومره خوښ شو چې الله جبرائیل علیه السلام راولېږه چې خدیجه رضی الله عنها تاسو طرف ته را روانه ده پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وماها اناء فيه ادام لاس کې لوښی دی پې کې ترکاري ده او کله چې ستاسو خدمت کې حاضر شي نو دا پیغام ورته ورسوئ چې الله جبرائیل علیه السلام را لېږلی دی او په تاسو باندې سلام وایي خدیجه رضی الله عنها چې کله راورسېد پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل یا خدیجه هذا جبریل یقرئک السلام من ربک دا جبرائیل علیه السلام الله را لېږلی دی الله په تا باندې سلام وایي وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او الله پاک فرمایي چې دې تر داسې جنت خوشخبري واوروه چې په هغې کې به شور نی په هغې کې به محنت نی په هغې کې به مشقت نی خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره بیبي ده چې عجیبه جواب یې وکړ موږ تاسو که دا سلام کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامتیا دی رحمت دی برکت دی د الله د طرف نه په تاسو باندې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته په تاسو د سلامي رحمت دی برکت دی د الله د طرف نه په تاسو باندې خدیجه رضی الله عنها باندې د الله سلام راغلی دی نو الله خو په خپل سلام دی نو دی عجیبه جواب وکړ الله السلام ومنه السلام وعلیک السلام وعلى جبريل السلام وعلى كل من سمعه السلام الا الشيطان الله په خپل سلام دی ومنه السلام سلامتی الله ورکی وعليك السلام یا رسول الله پتاسو سلام وعلى جبريل السلام په جبرائیل علیہ السلام سلام وعلى كل من سمعه السلام قیامت پورې دا سلام څوک اوري په هغوی زما سلام الا الشیطان یو شیطان تی بغل نو خدیجه رضی الله عنها باندې د الله د طرف نه سلام رالی ځکه د پیغمبر علیه السلام مرسته وکړه داد یې ورکړه تسلي ورکړه او ملګرتیا یې وکړو د دغه ځای نه محنت شروع شو او د خدیجه رضی الله عنها نه د دې امت ابتدا وشو دې ته لومړی دعوت میلاو شوی دې لومړی اسلام قبول کړی او بار بیا په نارینهو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د ټولو نه مخکې اسلام قبول کړی جهاد شروع شو په اسلام کې د ټولو نه لومړنۍ شهیده ده سمیه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام د خدیجه رضی الله عنها د وفاداری او جاننثاري او د مرګرتیا او د داد او تسلی دا په دې الفاظو باندې بیان کړی و آمنت بی اذ کفرنی الناس وصدقنی اذ کذبنی الناس وواسقنی فی مالها اذ حرمنی الناس خدیجه رضی الله عنها په هغه وخت کې په ما باندې ایمان راوړو کله چې ټولو خلکو ما نه انکار وکړ په هغه وخت کې زما تصدیق وکړو زه یې رښتونی وګڼلم کله چې ټولو خلکو زما تکذیب وکړو او زما یې مالي مدد وکړو په هغه وخت کې چې ټولو خلکو زه محرومه کړم